نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم حاضرینو او کتونکو، دین اسلام کی یو اهم شرط د اسلام د پاره دا زکات دی. زکات دا اسلام د ډانچې د پاره یو اهم ستندو، یو اهم ذریعه چې حضور مبارک فرمایي چې بنی الاسلام علی خمسین، دین اسلام په 5 شیانو باندې جوړ دی چې په هغې کې یو شرط او یو سبب چې کوم دا زکات ورکول دي. حاضرینو، زکات په کال کې یو پیر چې کوم دی د خپل مال نه د خپل دولت نه به انسان چې کوم دا زکات وباسي. نو زکات کې حکمت داوی د دین اسلام کې د اهم رکن چې کوم زکات دی، په زکات کې لوی حکمت د الله د طرف نه داوی چې دین اسلام د سربلندی د پاره، دین اسلام د اوچتوالي د پاره یو سبب، یو اهم ذریعه دو، او بل د مسلمان د ښېګړې د پاره، مسلمان د تکلیفو د ختمېدو د پاره، مسلمان لا ژوند ورکولو د پاره، مسلمان لا خوشحالي ورکولو د پاره دین اسلام دا زکات چې کومه ده یو اهم سبب او ذریعه چې کومه ده ګرځولې دو. کله چې یو انسان زکات د خپل مال نه ویرکي، نو هغه په نیز د الله تبارک وتعالی باندې دغه انسان له رب العالمین مال کې برکت په څو چنده باندې اچوي، او هغې نه بعد هغه بل مسلمان ته فایده ده میلاو شي چې هغه بل مسلمان په غربت نه هغه خلاص شي، د فقیرۍ نه خلاص شي، د محتاجۍ نه خلاص شي، د لوږې نه خلاص شي. هغه مسلمان چې په هغې په کور کې بچي هغه وږي څملي او وږي چې کومه ده راپورته کېږي، ستا په زکات ورکالو سره هغه بچي مړه وي، ستا په زکات ورکالو سره د یو خوراک څخه حق نه علاوه په کور کې نور اشیا د استعمال دپاره لګېږي، د ژمي د اوړي دپاره اسباب لګېږي، هغه اسباب چې کوم دی د ځل نه را برابر کی. دین اسلام په زکات کې یو لوی حکمت دا یې د دې حکمت د وجې نه الله تبارک وتعالی او محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک دغه زکات په ورکالو باندې دومره زورنه او تاکید کړی و، د دې دپاره چې دین اسلام ته مقام ملاو شي، فضیلت ملاو شي او خدمت د دین اسلام وشي. او دویم دا حاضرینو چې کله یو مسلمان یو بل مسلمان غریب لا، یو مسکین لا، یو فقیر لا هغه زکات ورکي، د هغه مسلمان ژوند ښایسته شو، د هغه مسلمان چې کوم دا کور هغه خوراک او د اشیاو په استعمال باندې او په اعتبار سره هغه ښایست شو او رونق ورته میلاو شو. د دې وجې نه په زکات کې لوی حکمت دا دی. الله تبارک وتعالی دې موږ ټولو لا په دغو خبرو باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. والسلام.